बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम खगो कदरमनु कतुनको ज उबैद फजल यम دا وخت د سواد د سین په غاړه باندې ولاړ یم بایپاس کې دلته چې د سواد د سین په غاړه باندې بشماره ځوانان چې د غناستي او د سواد د سین په اوبو کې د سواد د زمر دکانونه چې د هغه بوري راوړي او بیا دغه بوري دلته کم کچره چې د هغه انځي او د خپل حلال رزق چې د هغه په دې کې ګوري دلته د سهار نه دوی راځي د ماښامه پورې دلته ناسي کم سړی چې دلته څه عمومي او څه دیاړي مزدوري ورته پاتې شي هغه ښه په خوشحالۍ باندې ماښام لاړ شي خو بعضې داسې خلک دی چې هغه ته پکې څه میلاو نه شي نو غریب بیا د هغه مهنګایۍ او نن سبا چې کوم صورتحال دی د دغې نه ډېر په خفګان باندې واپس خپلو کورونو ته ځي څه خلک را سره دا وخت موجود دی د دوی سره خبرې اترې کوو چې یاره دوی دغه بورۍ چې دا په څه قیمت باندې دلته راوړي بیا دلته څه صورتحال د دې ټولو په حواله تې تپوس کوو السلام علیکم جی وعلیکم السلام ستاسو نوم څه دی جی فرمان علي دا راته ووایي جی چې دا بورۍ تاسو د زمرو دکان نه راوړئ په څومره پیسو تاسو دا میلاویږي بیا دلته څه صورتحال څومره چې د خلکو ته پکې دیاړي پاتې کېږي که نه دا بېجانه په دغه مخامخ غر کې میلاویږي په 100 روپۍ بورۍ ورکوي په دې پسې بیا څه د ګاډۍ کرایه راشي او څه پسې دلته کې ثابته ورځ د سړي خرابه شي په منځ کې لکه دا د قسمت کیل دی کله پکې داسې شي چې لکه سړی ښه شي کله پکې داسې شي چې دغه شي خو په نن سبا حالات کې داسې حالات دي چې دا زمرد په ټولو کې په دنیا کې قیمتي شی دی و نن د هغې د ټماټرو نه هم دا شی ارزان میلاویږي ولې چې داسې مهنګۍ نه شروع کاروبارونه نشته که دلته کې میلاو شي ښه ښکلې دانه مونتی شي هغې باندې سکرېټ نه ورکوي دغه نه ورکوي دغه خبره کوي وایي دا ایرپورټونه بند دي ورور او ښکته مالونه ځي او مالونه ښکته نه دغه کېږي ټول په دې ځای سټاک شوي دي نو د هغې هم ریټونه ارزان شو بل دا خبره کاروبارونه هم داسې حل شو پوه شوې او دا ښایسته ښایسته ځوانان راشي وروره سهار نه په راهیسته لګیا خپلې پیسې تباه شي اکثر داسې شي چې بلکل هغه شته تاوان هم وشي او داسې کور ته روان شي کله داسې شي چې ماشاءالله لکه خدای پاک هغه د میاشتې هغه ورځ وټ کټ په یو ورځ کې وباسي نو دا ټولې د قسمت کیل دی خو په هر حال بیا هم دونه ده چې مشغول پې یو بېروزګار یو دغه شانتې وروره مهنګایي ده ښکلې ښکلې ځوانان دي نه کاروبارونه شته نه تعلیمونه شته هر څه داسې لاړو کوم چې سکول والے دي هغوی هم راځي اوس دلته کې لګیا ولې چې سکولونه بند شو د هغوی څه نور سرزریه نشتي داسې وړه ګران شو هر نمونه شی ګران شو مهنګایي راپسې راله ډېره زیاته د دې نه علاوه زموږ بله لار نشته که د دې نه پاتې شو چې دا چا خبره چې خیرات غوښتو ته پاتې شو نور څه نشته کتونکو څنګه چې تاسو دې خبرې او بل مشر هم ناست دی دوی سره خبرې کوو السلام علیکم جی وعلیکم السلام تاسو څه نوم دی جی فضل ربی تاسو دلته څه له راغلي موږ دا خاورې مور چړو ده نو څنګه سره ته میلاویږي څه مزدوري سار راغلی او 2-3 زره تاوان اوس په ځو 2-3 زره دې تاوان کړی اوس په ځو نو تاوان له راځي نو څنګه اوس سره د لاس شو اوس پکې شی ولګي یا قلم ملموري به گزاره روان شي نو په دې باندې ستا گزاره کیږي په کور کې جب درا کاګو سپیم نه کی خپل ټایم پاس کوو دیږي او دا شنو سجادو سجاد ته دلته څه کوي زه خو مونږه زمرو ته له خرڅو جی ته اخلي او خرڅه نو دا خلک چې دلته راو باسي به په تاسو تر خرڅي او جی نو تاسو د دینه په سر ریټ باندې اخلي چې بس چې خشه په خشه خرټ ټولو چې کمزور شي چې په کمزور ریټلو دلته چې راکم مزدوران دي ته پکې دیاړي پاتې کیږي یار اکثریت نه ملويږي جی نه ملاوي نو دا خلک بیا څه کوي چې ټایم ځای شي بس خپل قسمت په تکل کې راوتی چې زمونږ ورځ بدل شي خو اکثریت دې څونه شي چې اکثریت په ډیر خراب شي ډیر خراب او جی نو په حکومتي توګه ردی لپاره څه اقدامات شوي دي بس هیڅ هم نشته بس دا خلک په خپل راوړي او په خپل انځي او نه څوک راغلي دي بې روزګاره دي که په ملک روزګار وی چې دا مسلې به نه خو روزګار نشته د خلکو ځان په روزګار کړی دی ډېر مننه کتونکو څنګه چې تاسو د دې مشرانو خبرې واورېدې د ځوان خبرې واورېدې یقینا د سواد زمرود په ټوله دنیا کې مشهور دي او د پالشینګ سنټر د نشوالي په وجه د پاکستان او بیا په خاصه توګه د سواد دا زمرود چې دي دا د پالشینګ دپاره انډیا ته ځي او د انډیا نه بیا چې کومه عالمي منډایي ده د دې بیا هلته ځي دا په مختلف قیمتي ګړو کې چې دی هغه استعمالیږي او مختلف چې کوم قیمتي څیزونه دي په هغې کې دا لګي چونکې په سواد کې د دې دپاره دا ځوانان چې دي دوی د خپل حلال رزق دپاره چې دی هغه تګودو کوي د سواد د سیند په غاړه دغه بورۍ راوړي څنګه چې تاسو د ځوان خبرې واورېدې چې یاره بعضې دلته داسې خلک چې هغه په تاوان باندې واپس چې دی هغه ماښام کور ته ځي او د روزګار د نشوالي په وجه دوی ځانه دا یو کار چې دی هغه خپل کړی دی پکار دی چې حکومت د داسې ځوانانو سرپرستي وکړي او د داسې ځوانانو دپاره د روزګار موقع چې دی هغه دوی له ورکړي دی او بل پروګرام دپاره خپل کوربه عبید فضل له اجازت راکوي د لوی الله په امان हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें।